جی د دې نه علاوه خو ډېر زیات مسایل دي او ټوله نه غټ مسله چې دا د نن سبا چې کم ځوانان دي هغوی بېروزګاره دي. د روزګار څه وسایل نشته، روزګار چېرته نه میلاویږي، نو هغوی اټومیټیکلي خبره ده چې هغوی بیا غلط لارې ته بوځي. نو هغوی به بیا د که تاسو ګورئ سمګلینګ له اخوا دېخوا نور کاټول وځي، نو بیا خامخا دا هر یو شی چې بیا میلاویږي هغه اخر ځي نو دهشتګردۍ له ځي. نو حکومت ته پکار دی او چې هغوی دلته انډسټري ولګوي، داسې مواقع پیدا کړي چې نو ځوانانو ته روزګار میلاو شي او هغوی غلط طرف ته نه ځي. خیبر پښتونخوا چې کوم دی دا د ډېرې مودې راهیسې د ترهګرۍ ښکار صوبه پاتې شوې ده. اوس هم وخت په وخت دلته کې د بدامنۍ پیښې رپورټ کېږي، خو چونکې که موږ په سیاسي بنیادونو باندې وګورو نو دلته کې چې کوم انتظامي ډانچه ده هغه ځان له ډډه ده. دغه شانتې سیاسي اړې ګړې دی. ټول نه غټه مسله چې کوم دی دلته کې د ځوانانو دپاره د کار د روزګار د منصوبو نشتوالی دی. دغه شانتې که موږ وګورو په عامو خلکو کې دومره زیاته انزایټي یا هغه دومره د نفسیاتي مرضونو ښکار دی چې دلته کې ته بار په سړک د چا سره دوه درې خبرې وکړي نو خبره جنګ جګړې څوک څپېړې او ډز راوړي. دا ټولې داسې مسلې دي چې د هغې نه عام ولس چې کوم دی هغه په روزانه په بنیاد باندې دغه کېږي. نو یوازې مسله ترهګري نه ده، دلته د خلکو سره د خېټې غم دی، د روزګار غم دی، د تعلیم غم دی، د ښه مستقبل غم دی. نو دا ټولې مسلې چې را یو ځای کړي نو دې خلک ترې ډېر متاثره کېږي. اصل کې ګوره خبره دا ده چې پاکستان چې کم سیاسي جماعتون د هغې چې کم ریاستي کم مفادات دي هغې سره وابستګي پکار ده. کم دهشتګرد چې ګروپ دی هغه د پاکستان هم دشمن دی، هغه د اسلام هم دشمن دی، هغه د مسلمانانو هم دشمن دی. کم چې ټي ټي پي ده د هغې په وجه باندې مخکې هم دماکې هغې ډېرې زیاتې کړي دي. پاکستان چې کم عام شهریان دي هغې ته نشانه دغه کړي دي. پاکستان چې کم ریاستي ادارې دي، حکومتي ادارې دي، هغې باندې هم دوی حملې کړي دي. او دوی مین کار دغه دی چې عوامو کې مونږ خوف پیلاو کړو، عوامو کې مونږ چې د پرتشدد چې کم خیالات دي هغه پیلاو کړو، عوامو مونږ په اکسو کړو په دغه شانتې واقعاتو باندې. او بدقسمتۍ د سیاسي جماعت ته پکار ده چې کومه دغه ټي ټي پي ده د دې مستقل نه حمایت نه دی پکار، ځکه چې دغه چې څوک حمله کوي دا د اسلام نه خارج دي، دا د پاکستان دشمن دی، دا د اسلام هم دشمنان دي. او د خلاف چې د ریاست چې کومه فیصله کوي نو هغه بالکل لکه دیوال په شانتې یو مضبوطه فیصله وي. نو دغه جماعت خلاف چې دی کنه لکه دغه شانتې سیاسي دغه شانتې انتشار بیان نه دی پکار چې هغه ټي ټي پي دپاره چې دی یو واضح فایده ورکړي. خبره ده دهشتګردي دا موږ خپل لاسه په خپله دلته روړې ده. دا موږ له پیله پکار وو چې دا څیزونه آینده مستقبل کې موږ لپاره به خطرناک وي. دهشتګردي نه علاوه نور هم ایشوز شته، مطلب دا چې سوشل ایشوز دي، د خلکو مسلې دي، ګیس ایشو ده، بجلی ایشو ده. په دې باندې چې حکومت کار وکړي نو ښه خبره ده. خو دهشتګردي خو دا ده، خو مسله دا ده چې دا دې کې هم د حکومت خپل خرابتیا ده چې دهشتګردۍ باندې تاسو پیله نه مو کار کړی نو اوس دا به دهشتګردي به نه بلکې دلته امن او امان به بزنس به هر څه ټیک ټاک به او حکومت به صحیح به چلېده.